داسې لږې په انسان باندې لکه پته نه چې غرګې راغورځي چې ستا به دې سر دی راځئ موږ الله مو تاسو علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا محل د خپې خوړ ابشار ته روان یم او دا ملګری د کراچۍ نه راغلی خاص کر کې د دې ابشار د خوند اخیستو لپاره ما یو ویډیو ورکړی و نو دا دې ملګري هغه ویډیو کتل و نو دی اوس دلته راغلی زما ملاقات ته ویزو ما ته هغه ابشار وښیه چېرته مزې زما سره اوسئ او نن دې ملګري ته د هغه خپې خوړ هغه ابشار ښیمه تاسو زما سره اوسئ تاسو یې هم وګورئ. لاره ګرانه ده په دې بوټو کې دننه ده دا د خپې خوړ ابشار ته روان یو اوس راورسېدو لږ ځای دی اواز به خو په تاسو باندې لګېدلی د ابشار ماشاءالله وګوره ډېر ښایسته ابشار دی او ډېر زیات خوند کوي. زمین څنګه چلې دا ابشار دې خوښ شو که نه؟ زه بالاکوټ ناران کاغان په ډېر ځایونو ګرځېدلی یم خو زمونږ د تور غر په شان دې ښایستوالی په څه ځای کې نشته دا وګورئ ماشاءالله او دې دلته راغلی و مخکې او دا ابشار ورته موږ نه و ښولی او دا بیا زه بله ویډیو کته نو دا ابشار د په هغه ویډیو کې ولیدو د هغې نندارې نن راغلی نو وایي خو ماشاءالله ډېر زیات خوښ شو. دی خو اکثر په دې ناران کاغان اور بره سوات دا علاقې ټولې کتلې خو د دې ابشار یعنې ابشار د په یو ځای کې هم نه دی لیدلی دا ابشار ډېر ښایسته ابشار دی او د دې ډېر زیات خوندونه دي تاسو وګورئ د دې څومره تیز دی. ابشار ته وګورئ بره داسې لږې په انسان باندې لکه پته نه چې غرګې راغورځي چې ستا به دې سر دی راځئ موږ الله مو تاسو ته هم سره څنګه ننداره ده. لمبل چې کوم دی ناممکنه دي ډېر تېز ابشار دی او ډېر سړی په مخه راولي خوند ډېر کوي سړی یخې اوبه دي ډېرې مزناکې ډېرې زبردست